په ډومېسټک چیمپیون لیګ کې بیګا د شاهین افریدي لوبډلې د محمد حارث لوبډلې ته یو ډېر غټ شکست ورکړی دی چې دا کوارټر فاینل میچ و د شاهین افریدي لوبډله سیمی فاینل ته کوالیفای شوه چې سیمی فاینل به د محمد رضوان ټیم سره وي او د محمد حارث د ټیم د بابر اعظم د ټیم د ډومېسټک چیمپیون لیګ نه بهر شو جی بیګانی میچ کې شاهین افریدي نو بابر اعظم هم نو غټ غټ کلاډیان په دې میچ کې ځکه نو چې په هغې الریډي یو ویلاګ تاسو سره ما شریک کړی پی سی بي هغه کلاډیان د ډومېسټک لیګ نه وویښ کله کم چې د انګلینډ خلاف ټیسټ سیریز د پاره په سکواډ کې شامل دي هغه کلاډیان پر اسکړي چونکه ډومېسټک لیګ هم یو اهم ټورنمنټ د دوه درې میچ پکې پاتې دا پکار و چې همدغه کلاډیانو کړیو بابر اعظم هم بیګا میچ کې نو شاهین افریدي هم نو نور هم غټ کلاډیان چې کم د انګلینډ خلاف ټیسټ سیریز د پاره سلیکټ شوي دي هغه چیمپیون لیګ نه پی سی بي والا بهر کړی دي بیګا چې کم میچ شوی په هغې باندې خبره کوو د محمد حارث د ټیم د بابر اعظم د ټیم په دې ټورنمنټ کې ډېر ښه روانو خو بیګا میچ چې کم دی محمد حارث ته په 10 رنزونو باندې شکست ملو شوی یو ګرم میچ شوی مکمل سکور کارت طرف له راځو لومبنۍ بیټینګ د شاهین افریدي لوبډلې کړی شاهین افریدي خو په دې میچ کې نو و روهیل نذیر ورسره 4 رنزونه کړي دي امام الحق په 23 رنز اوټ شوی عمر بن یوسف 4 رنز محمد طه ورسره ښکلی اننګز کړی 47 رنزونه جوړ کړي دي شارون سراج 38 باندې اوټ شوی دی محمد عرفان خان 7 رنزونه خوشدل شاه 2 رنزونه عامر یامین 46 احمد دانیال 65 زبردست بیټینګ احمد دانیال کړی دی سراج الدین 7 رنزونه فیصل اکرم 2 رنز باندې نټ اوټ پاتې شوی دی که موږ اوس وګورو نو په 9 وکټو باندې په 50 اوورونو کې 263 رنزونه د شاهین افریدي لوبډلې جوړ کړي دي د محمد حارث د طرفې عبید شاه 10 اوور 46 3 وکټې د نسیم شاه روډ دی ډېره موده پس ولا چانس ملاو شو ښکلی بالنګ کړی دی جانداد خان 6 اوور 35 وکټې یوم نه رایشتلي زمان خان 7 اوور 35 وکټ یوم نه حارث رؤف 10 اوور 57 یو وکټه عادل امین 9 اوور 35 2 وکټې ماس صداقت 8 اوور 50 2 وکټې ایشتلي دي په جواب کې ورسره د سټیلین ټیم د محمد حارث د ټیم یاسر خان ورسره اوپننګ کړی 39 رنزونه ماس صداقت 27 رنزونه عادل امین ون ډاون راوتی دی چې په 0 رنز اوټ شوی دی حسین طلعت 32 طیب طاهر 28 محمد محسن 30 محمد حارث خپله 30 رنزونه جوړ کړي دي جانداد خان په 36 رنزونه اوټ شوی دی حارث رؤوف 7 زمان خان 6 اور عبید شاه نت اوټ پاتې شوی یو بال وخلی او په هغې هم 0 رنزونه جوړ کړي دي په 49.3 اوورونو کې 3 بال ته هم سپیر پاتې شوي دي 251 رنزونه جوړ کړي دي 10 رنزونه پاتې اور 3 بال ته هم سپیر پاتې شوي دي مطلب دا میچ د محمد حارث د ټیم ګټلی شو خو که چېرې ویکټې ته نه وې پرېوتې ویکټې ته زر زر پرېوتې ټول کلاډیانې اوټ شوي 3 بال ته هم سپیر پاتې شوي دي جي اوس که موږ راشو ورپسې بالنګ وګورو د شاهین افریدي د لوبډلې نو سراج الدین 10 اوور 46 یو وکټه ایشتلې ده عامر یامین 4.3 اوور کې 29 یو وکټه احمد دانیال 10 اوور کې 59 3 وکټې شارون سراج 7 اوور کې 21 یو وکټه خوشدل شاه 10 اوور 40 3 وکټې خوشدل شاه ورسره ښکلی بالنګ کړی دی فیصل اکرم 8 اوور 52 یوه وکټه ایشتلې ده جي دا میچ چې کوم دی د محمد حارث د لوبډلې بایللی دی په 10 رنزونو باندې اور شاهین افریدي لوبډله سیمی فاینل ته کوالیفای شوه چې سیمی فاینل به د محمد رضوان د ټیم سره وي خو محمد رضوان به هم په دغه میچ کې نه وي جي نو ډومېسټک چیمپیون لیګ هغه خوند رنګ چې کوم دی ختم شوی تماشایان هم ډېر زیات تعداد کې ګراوند ته نه ځي په دې وجه باندې نو دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو زیاته مننه جي والسلام